السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو زه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس مخې ته ولاړ یم او دلته د ایمرجنسي دا گیټ دی او افسوسناکه خبره ده د دومره لوی هسپتال او د دې مخې ته په دې چمن کې داخلي دپاره علاج دپاره خلک د هفتو میاشتو نه پراته د هغه علاج نه کېږي. دا ملګری د موږ سره رابطه وکړو مختلفو سیاستدانانو ته دې حوالې سره ټلیفونونه کوي فریاد کوي خو د ده نه علاج کېږي نه مریض داخلېږي نه په زخم ولا مرهم کېږي او یو تماشه جوړه ده. رورا ستا نوم څه دی؟ زما لالزار نوم دی چې د مراټي کریمه. مونږ چې د تقریبا 2 بجې دلته د هسپتال ته راوړی دی چې او د 2 بجو نه تر اوسه پورې چې کوم دی دا غریب دغه په بنچ باندې ناستو. اوس دا دلته د کابل په لمر راوسته دی چمن ته ډاکټرانو ته په مینتونو ستړي شو او اس قسمه مونږ سره څوک مدد نه کوي، داخله راته نه راکوي تر دې پورې چې هغه یو راله چې پرایویټ کمرې را سره خالي دي. نو ما ولا وایي چې خیر پرایویټ خالي دي نو تاوان ما ته رسي زه به پیسې جمع کوم. او ډاکټر صاحب موږ ته لیکه راواله چې داخله راکړي. ډاکټر صاحب داخله نه راکوي د دې چې کوم د انټیریئر ډاکټر دی نو هغه موږ ته داخله نه راکوي. نو داخله چې ای وایي چې کوم دی دا لکه دا بیماری نه وي دا پلان کې دی او ډینګې دی. نو ما تر دې پورې وایي چې ګره زموږ د KPK حکومت دومره کمزوري وي چې موږ غریبو خلکو ته علاج نشو مهیا کولی. نو ما ولا قسم خوړو چې ته ما سره کمره نشته د کمرې تاوان مده د شپې بلاکونو وخت راولم دی به تعالی کمره جوړ کم خو ما دا مریض اډمیټ کا. عمر یې څومره مریض ده تقریبا دغه 20-22 سال وایي تقریبا کابل کې ناست اور قسم جی مونږ د قاضي کمپلیکس کې اور ډاکټر ته کې ناستو MD دې کې صدیقه سره کې ناستو هغه ما ته چې پرایویټ کمره سره خالی ده پرایویټ کمره در کومه او ډاکټر صاحب لکه داخله نه راکوي نو تر دې پورې ته لاړه مجي چې ما ته خیر چې د مریض داخلي ځای څه نشته نو دا مریض به ته خیر سویلچیر راکه بیا به د سین د مونږ دار کوم سره خدای غلار بل راځه نشته دي نو هغه ډېر جذباتو کې درالم هغه په دې خبره باندې مرخمنو کو مونږ د داخله نه راکوي سارا سي مونږ د دې جناستو او در په در ګرو مریض مو الله پاسره ناشته نو زما د دې صوبې اعلی احکام افسرانو ته هغه کدا ضلع ډیسي صاحب دی AC صاحب دی ایته درخواست خاصه چې زمونږ امپیګان دي کاغه شاخت دی کاغه ادریس خان دی کزر علم خان دی نو مونږ دغه دا اپیل کوو چې د دې مخنیوي کې زمونږ د حالات چې مونږ ته په هسپتالونو کې څوک داخلي نه راکوي بیماری هر څنګه چې د جراثیم یا دغه خو ډاکټر به دې اډمیټ کوي نو زمونږ د غریبانو فریاد خو چا ما ونه خو مونږ اپیل کوو د AC صاحب ته ډیسي صاحب ته او داسې چې کوم دی نور څومره زموږ د علاقې مشران دي ای ته اپیل کوو چې د داسې قسمه مخنیوي دا غریب خلک پس کوي دی به چاته فریاد کوي نو مونږ د خپلو مشرانو لم اپیل کوو چې راشي جي او زموږ د مریض په خپلو سترګو وګورئ دا د الله پاسره ناشته سارا سي او اس قسمه مونږ سره د قاضي کمپلیکس کې یو ډاکټر یا یو اس قسمه تعاون نشته جي دغه راړوي کور ته بوزي چې زه مریض کور ته بوزم نو تعالی سره رالم نو تر دې پورې چې زمونږ یو ډاکټر صاحب دی غریب ډاکټر شوغیب هم پکې ډېر منتونه زاره او دا غم چاونه من الله سي پکې مونږ یو به یار آشنا ته پکې ویناګانې وکي خو څوک هم چا فریاد نه اوري نو مونږ د خپل ضلع AC صاحب ته ډیسي صاحب ته داسې چې کوم دی د خپل امپیګانو نن خو زه دغه سیم سبب زما بل یو غریب ورور دغه سینو د دې مخنیوي کوي او که تاسو زمونږ د KPK حکومت دومره کمزوري وي چې یو غریب اډمیټ کولی نشي تاسو سره وارډ نشته نو د دې نه خو بیا ښه ده چې موږ د ملک پرېږدو جلا وطن شو نو زه تاسو له اپیل کوم درخواست کوم چې د داسې قسمه مسایلو حل وباسئ چې موږ ته د غریبو خلکو له داخلي په اسانه طریقې سره میلاویږي دا سارا چې موږ ناستو د لوګو توندو نه ګورو کله یو خوا ته کله بل خوا ته زه لکه سم خورم که سارا چې موږ چې روټې کړي او ډاکټر ته مونږ فریاد وکړو ډاکټر څنګه فریاد ریچ کې مالوي کور ته نو خا چې کور ته نو زه بس دې ما تعالی سره پاروسته د خاصه بیا هم د ضلع AC صاحب ته ډیسي صاحب ته او ټول افسرانو ته دا درخواست کوم چې مونږ سره امداد وکړي او د دې ډاکټرانو مخنیوي وکړي جی دا سارا سي ظلم شروع دي زیاتې شروع دي مونږ شپږ غنټې دوشي تقریبا زمونږ دا مریض پکې دي دا کیمرا ولا دا چې د الله پاسره د غیناست او موږ داخله څوک هم نه راکړي کله یو هسپتال ته کله بل هسپتال ته نو دا خو زمونږ خپل ضلع دا نو خار دي او چې موږ د لکه دلته کې دوه کسه پکې شکر د پیژنو زمونږ کار دغه څه پکې ګډوډ نه غریب سړي چروا سبا سالات دي نو لهدا زه بیا هم خپل ضلع AC صاحب ته ډیسي صاحب ته کاغه ادریس خان دی کشاخت دی زر علم خان دی ټول لدا دغه سره اپیل کوم چې داسې قسمه ډاکټرانو مخنیوي کې او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي جی والسلام.